أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا وأولئك لهم عذاب مهين. سورة الجاثیہ 9 نمبر آیات. په دې 9 نمبر آیات کې د جهنمی خلکو شپږم نمبر علامه ذکر کیږي. مخکې 25 صد کې 15 علامات ذکر شوي او په دې 8 نمبر کې وس په دې 9 نمبر کې صد 8 کې چې کوم نه 15 ذکر شوي په دې 9 نمبر کې یو علامه د جهنميانو بل ذکر کیږي. نو 15 هغه شوي او دا شو شپږ علامات پوره شوي. الله تعالی وایي د جهنمی خلکو په علاماتو کې یو دادي چې واذا علم من آیاتنا شیئا، هر کله چې دا پوه شي زموږ په آیاتونو باندې پس سیس باندې یعنی صحیح سه باندې پوه شي نتخذها هزوا ونسي هغه در په ټوکو باندې مرندې پوری شروع کی. د دې آیات دوه مطلبونه علماء ذکر کړی دي. یو آیات یو مطلب دا دی چې کله د پته ولګي چې دا حکم قرآني حکم دی آسماني حکم دی نو مرندې پوری کوي. او د مضمون دام دی چې کله د قرآن په یو آیت په مفهوم باندې دی پوه شي چې د دې آیات مقصد او مطلب دا خبره ده او دغه زما د وصول او د مطالبه او د خواهشاتو خلاف خبره ده. پرته کدا سړی د سې چې زناکاری عادت ته قرآن کې د زنا حرمت ولیدو یا سړی د سیکولر نظریه قائل له د بدني عقیده قائل له الته کې د اسلامي نظام متعلق احکام ولیدل او د پیپوش د زما د وصول د قرآني وصول یو بل سره جدا جدا دي. نو بعد قټم کې دغه احکام پورې ملنډي او مذاق شروع کی. یا دا چې په خبره باندې پوه شي چې قرآني حکم دی یا دا چې قرآني حکم په مضمون باندې دی ورسیږي. نو بدوانو سوراتونو کې دی دغه آیات لره دغه مضمون لره ټوکی پوری شروع کی. الله تعالی اولئک دا کسان لهم عذاب مهین، د دې لپاره عذاب دي سپکون کې عذاب کې به الله تعالی خطا کی. د دې ځکه نه پورې د جهنمی خلکو چې کوم علامات ذکر شو تقریبا شپږ علامات ذکر شوي دي او د شپږو علاماتو سره د عذابونو ذکر شته چې د عذابونو به ملاويږي او د هر عذاب سره درې قسم صفات ذکر کړی دي. یو ځکه عذاب علیم دی، بل ځکه عذاب مهین دی، بل ځکه عذاب عظیم دی. درې قسم عذابونه ذکر شوي دي. مفسرین لیکلي دي چې د کې په دې ترتیب کې یو باریک مضمون ته اشاره ده. هغه باریک مضمون او باریک نقطه ده چې کوم خلک د دین دشمنانی او د اسلام سره کرک او نفرت لري د دې خلکو ډایرک هدف او ټارګټ چې کومي مذهبي خلک شي هغه خلک ټارګټ چې کوم خلک دین زده کوي، دین خورای بدن باندې عمل کوي، د دین داعیانی هغه خلک د دوی د زد او د دوی د بدنیتۍ شکار شي او دا غوي خلاف دوی د جبه استعمالي د نشریات کوي، د بدګمانۍ او بدنامۍ جوړي چې دا هغه نه کله خلک خبر شي اګه مدیان دي خبر شي نو هغه د سخت درد او تکلیف هم ورسیږي. د دې علاوه معاشره کې بدنامول او د مالی او جانی نقصانات کول او معاشره کې د هغوی د وقار را کمول د پاره شپورس خواري کې مهنت کوي. نو چې دې خبرو نه کله خلک خبر شي چې کوم د خدمتګاران دي هغه زرون ته یو درد ورسیږي چې ظالم دا کارونه توري کی او دا زما سره دښمنی په سبا نه د زما د دومره نقصانات دی وری کړی دي. دغه مسلمانانو زرونه بده باندې دردمن شي. نو بدقه مناسبت باندې الله تعالی ذکر کړی دی چې فبشره بعذاب الیم، خبره کې به عذاب دردناک باندې چې دی خلکو ته به الله تعالی تقشن درد ورسي او د عذاب الیم تشریح علماء دا کړی دی چې دا به د عذابي چې د جهنم د لمبي په اړو کې د نبريږي چې داغه د وجه نه به عذاب انتهایی خطرناک. دوه مرحله کې دا خلک د څه کوي چې د نیکانو خلکو سپکاوي کې مذاق وړاوي او د مؤمنان نیکان خلک سپګړي او د خپل بيدنی او د درنخ کاریږي. نو الله تعالی وجه دې لپاره به عذاب مهین شي. پس پکون کې عذاب کې بغته شي دوی خو بل سپکي خو الله به دې سپکي. او درې مرحله کې عذاب عظیم د جدا کارونه دوی کوي د غټو منصبونو حاصلولو لپاره کوي چې زما په د معاشره کې د بيدنه خلکو سره د بيدنه قوتونو په نظام زما صلاحیتونو سیوا شي او د می غټه شي او دغه شان د ډیګری راته میلاو شي. نو الله تعالی وجه ولهم عذاب عظیم لوی عذاب تمیلاو شي. نو دې ځکه نه پر دغه طریقې قسم عذابونو ذکر دي. الله تعالی فرمایي
ومن ورائهم جهنم او بیا مخې وړاندې ربي جهنم دی وراء دا ورسته ته ملګي مخې ته ملګي دې ته ازداد وای دلته په معنا د وړاندې سره دی نو وړاندې ربي بیا جهنم دی ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله اولیاء ولا يغني عنهم اسم کار برانه شي دوی د پاره ما هغه څه کسبو چې دوی کړی دي شيئا نه څه شي کم څه چې کړی دي کم مهارتونه او تجربه او کم منافقتونه او دورنګي چې کړی دي هغه هیڅ شی به کار رانه شي ولا ما اتخذوا من دون الله اولیاء او نه هغه چې دوی نیولي بغیر د الله تعالی نه به دوستۍ سره اولیاء جمع د ولی د په معنا د دوست سره راضي په معنا د ناصر او مددگار سره هم راضي نو هغه دوستانی د مراد چې کوم د اسلام په مقابله کې یا هغه عقیده د مراد چې کوم د الله تعالی نه بغیر د بل چا نه امداد غواړي او د الله تعالی د دشمنی په مقابله کې غواړي نو الله تعالی ولا متخذو او نه هغه چې نیولې دي من دون الله د الله نه بغیر اولیاء امداد کوونکی دغه خلک به امداد ونه کی ولهم عذاب عظیم او دې لپاره به عذاب لوی هذا هدن دا قران هدایت دا رهنمایي ده الله تعالی درته خلق رسي جنت ته رسي والذین کفروا او هغه کسان چې کافران دي کفر کړل به آیات ربهم پیاتون در خپل باندې لهم د هغوی د لپاره عذاب دي من رجز علیم د عذابونو دردناکونه رجز هغه عذاب ته ویل کېږي چې انسان فطرت د هغه نه کرکو نفرت کوي لکه وبای امراض واخلا چې انسانانو نه پوستکي وزي بدن نه وبزي تاسو نور عجبه عجبه بیماری شته دي نو رجز هغه عذاب ته ویل کېږي چې انسان تکرکو نفرت کوي الله الذي الله غزات سخر لكم البحر چې تابعدار کړي سازو د پاره دریاب لتجري الفلك فيه چې روانه کشته پدې کې به امره د الله په حکم باندې ولتبتغوا او تاسو لټوي من فضل الله تعالی دغه تجارت او روزګار پکې کوي ولعلكم او دې د پاره تشکرون تاسو شکر وباسي وسخر لكم تابعکړي سازو د پاره ما هغه په سماوات په اسمانونو کې دي وما في الارض هغه چې بزمه کې دي جميعا ټول منه د الله طرف نه دي ان في ذلك يقينا بديه لآيات خامخ نخذ لقوم يتفكرون دس قوم د پاره چې فکر کوي قل وایا للذین اغه کسان ته امنو چې مان راوړ دي یغفروا چې بخنه وکي یا معافي وکي للذین اغه کسان ته لا يرجون ايام الله چې امید نشته د عذابونو د الله تعالی د عذابونو تمه نشته یقین نشته دا اصل کې آداب ذکر کیږي دعوت او تبلیغ یو تبلیغی دعوتی اصول دي چې باغې کې به مجرمان او بے خوند خلک معاف کی هغه سره بحث مباحثه جګړې نه خلې بو سره نه او دویم عسکري اصول دي په عسکري اصول کې بیا د مجرمان نیول سزا ورکول ولا دا هم شرعي طریقه ده نو کوم چې داعیان د لپاره طریقه ده چې الله تعالی نبی رسول ته فرمایي چې دا داعیان ته وایا چې یغفروا معافي وکي یعنی بخنه وکي معافي وکي هغه کسان ته چې هغه امید نه لري عذابون د الله تعالی د دې مطلب دا چې کوم کسان د دین دشمنان دي او د اسلام خلاف دي مذاق کوي سپکاوي کوي د مؤمنانو سره عزت کوي مؤمنان تنګي کړای رنځي په اسلام باندې به زه اعتراضونه کوي نو دغه خلکو سره تاسو خلیمو دغه انتقام او د بدل غستلو فکر مکوي بلکې دا پرې دی ما پې کوي پرې دی تاسو هغه د انتقام غستلو سوچ مکوي ولې مکوي ليجزي قوما دې د پاره چې الله بدلا ورکړي دې قوم ته بما كانوا يكسبون مسبب د حق چې دوی کوي الله تعالی ول د خپل عملونو بدلا په خپل باندې ورکړي سزا ول په خپل ورکړي تاسو دې په آرام شي تاسو سزا مور کوي که تاسو په انتقام سوچ کې ولګيږي دعوت کار پر ځای پاتې کیږي او که تاسو دې ته غصه چې د سرانه بچ شو د سره بچ شوی الله تعالی سزا ورکړي تاسو پرې دی من عمل صالحا چې عمل وکړي نیک فل نفسي د خپل ځان د فائدې لپاره وکړو ومن اساء چې بد وکړي فعليه د خپل ځان د نقصان لپاره وکړو ثم الى ربكم بیا رب تاسو ته ترجعون تاسو به واپس کړئ شي